السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله د ژوند مزو کې به او د پرون نه راسي د باران د وجې نه سیلابونه لګېدل او د هغې پاکستان کې خصوصا په باجوړ او په بونیر کې چې کوم واقعیات رامخته شوي دي یقیني هغه نه د کتو دي نه د ویلو دي ځکه چې د هغې لاشونه هم څوک د کتلو نه وو چې په څوک ولاړ وي خو په دې غم او درد او په تکلیف کې د باجوړ او د بونیر په خلکو سره موږ په دې غم کې برابر ودرېږو او ولاړ یو او زموږ د دیر د خلکو نه چې څونه څه کېدی شي انشاءالله العزیز هغه به اوس د خیر سره موږ کوو خو دا کیسه دي دا د حکومت د طرفه نه دي یا زموږ د خپل طرف نه دي چې خپل طرف نقصان احساس کړی بلکې دا د الله تعالی طرف نه دي او دا د الله تعالی طرف نه یو امتحان دی چې هغه پښتونخوا باندې راغلل هغه د اپریشن په شکل کې هغه د سیلابونو په شکل کې نو یقیني دا ډېر ګران صورتحال دی که زه ووایم هغه په دې سوشل میډیا باندې چې کوم ویډیوګانې شیر کېږي کوم حالات مخکې راځي نو هغه د کتو قابل نه وي چې هغه سړی وګوري دومره خو حالات داسې دي او نه د ویلو دي چې په یو ځای باندې د بونیر هسپتال چې هغه د لاشونو ډکي او په یو ځای باندې 80 مړي دا 80 لاشونه پراته وي یقیني داسې حالات انسان نه دردوي موږ ټول به پکار دي الله تعالی ته متوجه شو دا کم حالیا واقعیات چې راغلي دي باقي څومره څوک نقصانات شوي دي د هغوی دپاره دعاګانې وغواړو د هغوی ډېر رشته داران چې څومره دي د هغوی الله پاک د زړه صبر ورکړي او د الله ته موږ له متوجه کول پکار دي چې هغې ته توجه وکړو او د الله نه په خپلو اعمالو باندې د مغفرت دعاګانې وکړو د خپلو خطاګانو دعاګانې وکړو چې موږ هم ډېر ګناهګار یو زموږ ډېر ګناهونه دي الله دې زموږ ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړي بس د کیمرې کته هم ډېر ګران دي چې زما خوله ډېر زیات خرابېږي د پرون نه راسي چې د حالات ګورم زړه مې ډېر خرابېږي د هغې جرمې وکړه او تاسو مخې ته راغلم الله دې زموږ خپل رحم کرم وکړي